وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. محترمو، دا نن موجوده حالات دنیا تخکار دي. کفر ټول یو ملت شوی دی، یو دین دی، مسلمانانو ته یو دی. خو د الله وعده د خپلو بندګانو مؤمنانو سره ولا تهنو، سستی مه کوئ په امر د دین کې. ولا تحزنوا، غمجن کیږئ ما. وانتم الاعلون، تاسې به برتر یې، تاسې به بالا یې، تاسې به غالب یې. ان کنتم مؤمنین، بشرطه که صحیح مؤمنان، کامل مؤمنان یې. محترمو، اسلام غالب راغلی دی په هره زمانه کې، هم حجتن او هم حکومتن. د دلایلو په اعتبار سره اسلام غالب دی. د حق دلایل څرګند دي. قد تبین الرشد من الغی، په باطل باندې هیڅ دلیل نشته. او د حکومت په اعتبار سره هم اسلام غالب راغلی دی. تاریخ لیکلی دی، خلیفه معتصم بالله خلفای عباسیو کې دی، د هغه د خلافت یو بوډۍ وه، د روم باچا ظلمن او قهرن جیل ته کړې وه. دا بوډۍ ورته وایي ما پرېږده، زما داسې خلیفه دی که خبر شه 12,000 سالې به راپسې راوړي. هغه ورته پرېږده بوډۍ، تا ته ګوره او خلیفه ته ګوره او 12,000 سالو ته ګوره. د کړی ول ورکه په زبردستۍ سره جیل ته کړه. د الله شان ته وګوره. د خلیفه د خلافت یو شاعرو په سیر سیاحت باندې بهر وتی و. د دوی دا گفت و شنید یې واورېدو، دا ټوله واقعه واورېدله. لاړه خلیفه ته د اشعارو په شکل کې واقعه ورته ذکر کړله. خلیفه هغه چې کوم دی د غصې نه داسې چې کوم دی غصه شو، وی دا راته ووایه چې دا افسانه که دا واقعات دي. ویل صاحب چشمدیده واقعات دي، ما په خپلو سترګو ولیده ستا د خلافت یو بوډۍ د روم باچا قهرن جیل ته کړله. هغې ورته دا ویل او ده ورته دا ویل. خلیفه قسم وخوړ په ما د رزق حرامي، څو پورې چې ما د بوډۍ خبر رښتینې کړې نه ده. وزرا و مرا ورته وایي صاحب په دې باندې به کافي وخت لګي، د مختلفو چاڼو نه به اصوله راځي، په دې به دا 12,000 رسالې دي. ویل نه ما قسم خوړلی زه به روزي خولې ته نه کړم. تاریخ لیکي 3 ورځې کې دننه 12,000 رسالې تیارې شولې او لاړه چې کوم دی د روم باچا نصراني باچا باندې دغه وشولو، د حیرت ګوته یې چې کوم دی خوله کې ورکړله. ویل څه په پته پوهېږې؟ ویل نه، زما ستا مابین کې یو معاهده ده، هغه بوډۍ د جیل نه رابار کړه. دا څه و؟ دا د اسلام غلبه و. محترمو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې چې کوم دی یو رئیس ته قوم دا چې کوم دی په بند کې راوستی شو، هغه اوبه طلب کړې. عمر صاحب حکم وکړو اوبه وله ورکوئ. چې اوبه یې ورکړې، اوبه یې نسکلې. سکه که نه نسکم. ولې نسکې؟ هسې نه تاسو ما ووجئ. نه دې وجو، خیر خو هغه عمر صاحب قسم ته اماده کړو، زما دې په الله قسمي څو پورته دا اوبه څکلي نه دي، موږ ته وجو نه اوبه وڅکه. هغه در ولګېده، اوبه یې واړولې. اوس تاسو ما نه شئ وجلی، تا د دې مشخص اوبو نه قسم خوړلی و. دا اوس مقدورې د سکونه دي، دا خو سکې نه شي ما توی کړلی، تاسو ما نه شئ وجلی.
عمر صاحب حیران شو تا خو ماله دوکه راکړله ویل دوکه مې دله صاحبه د کفر په حالت کې نه ده درکړې کله چې ما اوبه طلب کړلې تاسو اوبه راوغوښتلې ما ستاسو لوښي ګزار کړو چې لوښي ګزار کړو نو ویل څه چلو چې نن ستاسو په لاس کې به حیثیت یو قیدي یم زه خو د قوم یو رئیس یم داسې لوښي کې زه اوبه څکمه عمر صاحب اخلاقو ته وګوره ویل یو زرندود لوښي کې ول اوبه راوړی ښایسته لوښي بیا اوبه نه څکلې نو ما ستاسو اخلاق معلوم کړو زما په سینه کې د اسلام رڼا وګرځېدله ما کلمه وویله مسلمان شو محترمو دا د اسلام غالب راغلی دی په هره زمانه کې هم حجتا او هم حکومتا واما غلبة الكفار في زماننا فلضعف ایماننا زند زمانې غلبه د کافرانو په مسلمانانو دا د وجې د کمزورۍ د ایمان زموږ نه ده نن د مسلمان ایمان کمزوری دی که نیم هغه الله دی هغه قوت او طاقت دی هغه قرآن دی هغه دین دی که مؤمنان یو متفق شو دا ټوله دنیا ورسره څه نشو کولی تاسو ته وختي مولوي صاحب وویلو اتفاق زبردست شوی دی یو زبردست شی دی ز اتفاق مغز شادم شود پیدا خدا چه لذت شیرین در اتفاق نهان د اتفاق د مچونه گبین پیدا کیږي ځان له مچۍ به څه وکړي ګڼې مچۍ یو ځای شي ښکلی ګګ جوړ کړي نو دا د اتفاق چې کوم دی هر یو کار په اتفاق سره